قال الله تبارك وتعالى في حق حبيبنا ونبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جعفر يطير مع الملائكة في الجنة. رواه الترمذي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف په محبت سره ورولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. جنريټر به جنريټر شروع کو. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله پاک هم په ایمان باندې خوشاله کا. امین په ټولو وایي. بچي خاموش شي. د میلاد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم شپې ورځې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاشت ده. د برکتونو رحمتونو کرمونو عنایتونو شپې ورځې دي. رب ذوالجلال مو سره د ما د تمام برکات د دې میاشتې مبارکې نصیب وګرځولې کا. مؤمنانو نن د میلاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق یو څو خبرې درته کوم. میلاد څه ته وایي؟ د میلاد معنی څه شی ده؟ دا مونږ تاسو چې میلادونه مناوو د دې ثبوت د کوم ځای نه دی؟ او دا مونږ تاسو چې میلادونه مناوو په دې باندې بعض خلک اعتراضات کوي. داغي بارک یو څو خبرې درته کوم. او که تاسو چپ شوي خاموش شوي غوږ مې کېښودو نو کېدی چې ډېره فایده ترې نه واخلئ. میلاد ویلی شي یوم پیدایش د چا د پیدایش ورځ ته یا د پیدایش ساعت ته ویلی شي میلاد. نن سبا زمونږ دا زمانه ایجوکیټډ ده، یعنی تعلیم یافته خلک دي. نو مونږ خلک ورته په خپل اصطلاح د دنیوي تعلیم کې وایو برت ډے، د پیدایش ورځ برت ډے. لکه نن سبا برت سرټیفیکیټ جوړیږي. عربی کې عربان ورته وایي شهاده میلاد. شهاده میلاد یعنی د برت سرټیفیکیټ برت ډے، د پیدایش ورځ. نو د میلاد معنی ده د پیدایش ورځ لا د پیدایش وخت. اوس مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد کو، یعنی داغي د پیدایش ورځ مناوو. داغي د پیدایش په وخت باندې مونږ د خوشحالي مناوو. نو دا شرک نه دی بلکې د شرک جرړه وستون کې عمل دی. ګوره شرک د الله تبارک وتعالى سره شریک جوړولو ته ویلی شي. مونږ د نبی علی السلام د پیدایش ورځ مناوو. نو مونږ دا ثابتو چې نبی علی السلام خدای نه دی، نبی علی السلام مخلوق دی، په دې ورځ پیدا شوی دی. نو مونږ داغه د پیدایش ورځ ځکه مناوو. سبحان الله. دا یوا چې کم خلک وایي چې میلاد بدعت دی یا شرک دی، میلاد به نه کوي، نو د دې خلکو نه تپوس پکار دی چې میلاد بدعت دی ولې نبی علی السلام پیدا شوی دی که پیدا شوی نه دی. چې هغه پیدا شوی دی نو دې پیدایش ته ویلی شي میلاد. نو میلاد بیا بدعت څنګه شو؟ دویمه دا ده چې میلاد چې دی نو دا د مخلوق مناویږي. د میلاد تصور د مخلوق سره کېدی شي، د خالق سره نشي کېدی.
میلاد چې کوم دی پیدایش ته ویل شي او الله تعالی په قران کې فرمایي لم یلد ولم یولد نه الله د چانه پیدا دی نه الله نه څوک پیدا دی نو د میلاد تصور د خالق سره نشي کېدی د میلاد تصور د مخلوق سره کېدی شي کوم خلق چې میلاد مناوي نو د توحید جرړې مضبوطی کې او د شرک جرړې او استریات ساتي دویمه دا ده چې مونږ خلق میلاد مناوو بعضی حضرات داسې دي چې هغې وایي چې میلاد کم صحابي مناو کړی دی چې تاسو میلاد مناووئ د میلاد ثبوت د کم ځای نه دی چې تاسو میلاد مناووئ نو مونږ ورته وایو چې زه منم دا خبره چې کم کار صحابه کرامو کړی باید چې مونږ هغه وکړو او چې کم کار صحابه کرامو نه کړی باید چې مونږ هغه نه کوو دا صحیح ده خو چې کم کار صحابه کرامو کړی دی به مونږ کوو چې کم کار هغې نه دی کړی د دین نه خلاف وي نو هغه د دین نه خلاف کار به بیا مونږ نه کوو دا زه منم صحیح ده خو داسې ډېر کارونه د دین کارونه دي چې صحابه کرامو نه دي کړي او مو ته یې کوو مونږ هغې ته کار خیر او کار ثواب وایو د هر مکتبه فکر خلق د هر عقیدې خلق د هر نظریې خلق په مسلمانانو کې هغې دا کار خیر ګڼي لکه په قرآن عظیم الشان باندې زور زیر پیش شد مد غړوندې دا وقفونه او دا چې کوم رموز دي نو دا په قرآن کې صحابه کرامو نه دي لګولي د صحابه کرامو په دور کې په قرآن کې دا نه وو بعد کې دا په قرآن باندې زور زیر پیش واچولی شو شد او مد او غړوندې ولګېدو هر سړی دې ته د کار خیر وي د نیکۍ نسبت ورته کوي او حال دا چې دا صحابو نه دی کړی نو چې کوم کار صحابو نه کړی او کاری خیر وي نو هغې ته خو تم کاری خیر ورته وایي بدعت ورته بیا نه وایي لکه په قرآن باندې زور زیر پیش شو نو ګوره دې ته هر سړی جایز وایي دویمه دا ده دا چې په مدرسو کې ختم بخاري کېږي او دستاربندیانې کېږي یو صحابي هم دا نه دي کړي او دا د دیوبندیانو مدرسو کې هم کېږي د بریلیانو کې هم کېږي د وهابیانو کې هم کېږي د پنجپیریانو کې هم کېږي په تمامو مدارسو کې اوس دستاربندیانې کېږي دا صحابه کرامو نه دي کړي په هغې څوک اعتراض نه کوي نو په میلاد مصطفی خلک اعتراض ولی کوي په دې پاکستان په دې پیښور کې یوم صدیق مناویږي د ابوبکر صدیق سے ورځ مناویږي په دې پاکستان او پیښور کې دي هغې باندې چا م اعتراضونه کو په میلاد باندې اعتراض کی دا ولی یوم عمر مناویږي په هغې چا م اعتراضونه کو په میلاد اخر اعتراض ولی یوم عثمان مناویږي په هغې چا م اعتراضونه کو په میلاد اخر اعتراض ولی یوم علی مناویږي په هغې چا م اعتراضونه کو په میلاد باندې اخر دا اعتراض ولی یوم عائشه مناویږي رضی الله عنهم او په دې میلاد باندې اخر د اعتراض ولی د سیرت کانفرنس مناویږي هم دغه خلک یې کوي او چې موږ میلاد کانفرنس یا د میلاد مصطفی بیان کوو نو په اخر په دې د اعتراض ولی دا د افسوس خبرې دي چې ته کومې جلسې کې کوم اجتماعات کې د هغه کوم صحابي کړي دي ته ماله د هغې ثبوت راکړه په هغه یو باندې اعتراض نشته هغه ټول جایز شو او که زه میلاد مصطفی باندې خوشحالي کوم نو هغه د ناجایز او بدعت شي دویمه دا ده چې زما په کور کې خادي خوشحالي راشي نو زه په جومات کې خلک راغونډ کوم د خوشحالۍ اظهار کوم یو پروګرام کوم هغه جایز زما په کور کې معصوم پیدا شي زه هغه باندې خوشحالي مناوم خلک راغونډ کوم خیرات صدقه کوم هغه جایز زما په کور کې کویدنو شي په هغې کې زه خلک راغونډ کوم میلاد مناوم هغه جایز خو که د نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي کوم هغه د ناجایز شي دا کم انصاف دی دا کم انصاف دی چې په هر څه د خوشحالي جایز وي خو د نبي علیه السلام په پیدایش د خوشحالي ناجایز شي دا خو عجیبه انصاف دی د خلکو کې بله دا د زما ورونو چې ګورې لږ سوچ وکړئ دا صرف بهانې دي بعضې موږ ته وایي تاسو په 12 بعرفات باندې لاس مه پورته کوئ دا نشته زه دا خبر اوس ډېره کومه موږ ته بعضې خلک وایي د مړي په کور کې درېیمه نشته لاس پورته کول نشته د جمعې شپه نشته د څلوېښتۍ لاس پورته کول نشته د کال لیزې لاس پورته کول نشته د بعرفات لاس پورته کول نشته د چورې نشته د محرم نشته زه ورته وایم دا ټول در سره زه منم دا نشته ځه ته وې نشته زما خو نظریه دا ده چې دا شته دی خو ته نه منې کېږي ته وې دا لاس پورته کول نشته ما ومنل نشته ته وې د درېیمې نشته نو ته خو په څلورمې پورته که زه درېیمه زه منم چې نشته په څلورمه خو یې پورته کوه که نه ځه ته ما ته وې څلوېښتې نشته نو ته څلوېښتي در سره نه منم ته یو کم څلوېښتمه باندې یا په 2 څلوېښتمه یا په 15 دېرشمه باندې لاس پورته کوه زه هغه منم خو لاس پورته که
ته د عرفات لاس پورته کول نشته د عرفات نه مخکې یا وروسته پورته که زه در سره غم منم بانې مه جوړوه دا صرف محض بانې دي چې دا نشته زه دا مه کوه دې نه علاوه یو خیرات وکړه تاسو لږ سوچ وکړئ په ایمان ووایئ دا پنجپیریان دا وهابیان چې دا کوم خیراتونه ما یاد کړي دي خو دا یوم نه مني د دې نه علاوه تاسو چېرته یو ورځ ولیدل په دې معاشره کې ستاسو خپلوان به هم وي کلیوالو ګاونډیان به هم وي چې د دې خیراتونو نه علاوه دې دیګونه باندې کړي تپوس ترې نه وکړي چې هلکه دا ولې چې دا خیرات زه کوم تاسو چېرته یو ورځ یو پنجپیری حضرت یا یو تبلیغي حضرت یا یو وهابي حضرت په خیرات باندې لیدلی دی نه مو دی لیدلی دا صرف بانې دي زه څلوېښتي مه کوه کالیزه مه کوه د درېمې لاس مه پورته کوه د جمعې د شپې لاس مه پورته کوه د عرفات مه پورته کوه د محرم مه پورته کوه د عاشوري مه پورته کوه د دې نه علاوه خو ته خیرات کوه نو زه به تا بیا به ومنم زه خو ته خو دې نه علاوه هم بل خیرات نه کې او دې هم خلک منې کې دغه رنګ چې کوم دی په هره خوشحالي ته کې د معصوم د پیدایش خوشحالي کې د واده خوشحالي مناوې د کویدنې خوشحالي مناوې هسې خوشحالۍ مناوې هغه ټوله جایز ګڼي او چې راغه خوشحالي د نبي علیه السلام د پیدایش بیا ناجایز ګڼي بعضې مونږ ته وایي نه وي نبي علیه السلام په 12 تاریخ خو نو پیدا دا په سویم پیدا دی وی دا په 8 ربیع الاول پیدا دی زه ورته یم بالکل زمونږ تحقیق دا دی مونږ علم دا دی مونږ کتابونو کې دا ولیدل چې په 12 پیدا دی زه په 12 لاس پورته کوم ته وایې چې په 8 تاریخ پیدا دی یار مسلمانه ته په 8 تاریخ لاس پورته که زه هغه 8 تاریخ هم تا سره منم خو د نبي علیه السلام لاس پورته که سبحان الله خو لاس پورته که که نه بل ما ته وایي نه په 8 هم نه دی پیدا په 9 هم پیدا دی زه وایم زه د 12 مناوم ځکه چې ما ته کتابونو کې معلومه ده چې په 12 پیدا دی تا هغه نه منې ته چې په 9 تاریخ نبي علیه السلام پیدا دی زه ته د 9 تاریخ یو میلاد شریف منو که خو منو که د نبي علیه السلام په ذات یو خوشحالي منو که په 10 منو که په 15 منو که په 16 منو که په 28 منو که چې په هر تاریخ مناوې مونږ وایي جایز دی خو منو که میلاد مصطفی منو که بابا مونږ هغه 12 ورځ هم درته نه یادوه غم ترې نه لرې که خو میلاد د نبي علیه السلام منو که د خپل پیغمبر علیه السلام سره د خوشحالۍ یو ثبوت ورکه د مینې اظهار وکړه مونږ دا وایو دا محض باندې دی چې په دې تاریخ نه دی پیدا په دې پیدا دی په دې نه دی پیدا په دې پیدا دی چې په کوم تاریخ ته میلاد مناوې زما میلاد ته مه راځه ته میلاد منو که قسم بالله بې دعوته به زه ستا میلاد لم درشم خو زما د محبوب میلاد منو که سبحان الله مونږ دا وایو مونږ هغه نه وایو کله بانې جوړوي نه جي نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد مه مناوئ د هغې په ځای د نبي علیه السلام سیرت خلکو ته بیان کوي سیرت او اخلاق د نبی علیه السلام بیان کوي خلکو ته د هغې طریقې خلکو ته بیان کوي زه ورته وایم ښایسته خبره دې وکړه کالو سر په کال کې دا 11 میاشتې مونږ د نبي علیه السلام سیرت بیانو هغه ته نه اورې یا 11 میاشتې په منبرونو باندې په پروګرامونو کې په جنازو کې په درسونو کې مونږ د نبي علیه السلام سیرت مناوو اته ته نه ښکاري په کال کې صرف یو میاشت ده په یو میاشته کې صرف یو ورځ په یو جماعت کې یو غنټه بیان کېږي هغې کې میلاد مناویږي تا ته هغه په کال کې چې کومه یو ورځ ده په جماعت کې په هغې کې یو غنټه د نبي علیه السلام د میلاد بیان کېږي هغه په تا باندې بد لګېږي او په کال کې 11 میاشتې د سیرت بیان مونږ کوو تا ته هغه نه ښکاره کېږي زه دا وایم چې میلاد یعنې پیدایش د نبي علیه السلام که نه وی نو د نبي علیه السلام سیرت به چېرته نه راتلو د نبی علیه السلام سیرت مونږ ته د نبی علیه السلام د میلاد د برکت نه ملو شو سبحان الله د نبی علیه السلام اخلاق د هغې طریقې د هغې مبارک هغه سنت او معمولات چې مونږ ته ملو شوي دي نو د نبی علیه السلام د میلاد یعنې پیدایش د برکت نه ملو دي که نبی علیه السلام میلاد او پیدایش نه وی شوی دا طریقې او سنت به مونږ ته د چېرته نه میلاوېدل چې هغه نه وی نو طریقې به د کوم ځای نه راغلی وي اخلاق او سیرت به د کوم ځای نه راغلی وي خدا خو د نبی علیه السلام د میلاد نتیجه و چې د نبی علیه السلام سیرت دی امت ته ملو شلو نو کال 11 میاشتې د نبی علیه السلام سیرت منو که او په دې کال کې دا یو میاشت د نبی علیه السلام میلاد منو که مونږ دا وایو دا باندې مه جوړوئ زه ګوره کله کله یو مثال ورکوم دی وی نه پیغمبر علیه السلام زمونږ په شان دی پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم دی دا هغې عیبونه دی بیانوي که نه زه همیشه دپاره دا خبره کوم قسم دی زمونږ کوشش دا دی چې کوم کتاب وګورو په هغې کې کوم کمالات او صفات پیدا کړو د نبي علیه السلام چې د خلکو ته بیان کړو چې د دې امتیانو په زړونو په سینو کې د نبي علیه السلام محبت زیات شي او د دغه خلکو کوشش دا دی
چې کوم عیب به پیدا کو په نبی علی السلام کې به کوم نقص پیدا کو چې د خلکو ته بیان کو چې دا خلک د نبی علی السلام د محبت نه واړو. زمونږ د دې خلکو فرق صرف دغه دی. زمونږ د دې فرق اوس دی وای نبی علی السلام زمونږ په شان ما ول یو مثال ورکو. 2 کاغذونه مې راواغستو، یو د پاکستان د 100 روپو نوٹ مې راواغستو او دویم مې یو سپین کاغذ راواغستو. ما ونیول مې لکه دا دواړه کاغذونه یو شان دي کدي کې فرق شته دی؟ وایي چې دواړه کاغذونو کې فرق دی. ملګرو دام کاغذ دی، دام کاغذ دی، خو دا کاغذ د حکومت پاکستان د خوانه منظور شو، په دې باندې سټمپ ولګېدو، نو دې ته اوس د 100 نوٹ وایي. او دا دویم کاغذ د حکومت پاکستان د خوانه منظور شوی نه دی، سپین کاغذ دی. نو دغه 100 روپیم کاغذ دی او دا سپین کاغذ هم کاغذ دی، خدا یو د حکومت پاکستان د خوانه منظور شو، نو د دې قدر او قیمت زیات شو، دا ډیر قیمتي کاغذ دی. او دا بل د حکومت پاکستان د خوانه منظور شوی نه دی، د دې قدر او قیمت هغه څه نشته، نو دا نامنظور کاغذ دی. نو دغه رنګ په انسانانو کې زم انسان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انسان هغه د رب ذوالجلال د دربار مقبول شو، پاغي باندې مهر نبوت ولګیدلو، الله تعالی په د خپل نبوت سټمپ ولګولو، نو محمد رسول الله د الله رسول شو، پاغه دربار د الله کې مقبول دی. زه پاغه دربار کې قبول نیم، نو زه نبی علی السلام څنګه یو شان شو چې سپین کاغذ او د 100 نوٹ یو شان ښکاریږي په ظاهر کې چې دواړه کاغذونه دي، خو که حقیقت هغه تو کته شي نو دا یو پاکستان حکومت منظور کړی دی، نو دا اوس د ډیرو کاغذونو نه د پاسه دی په حیثیت کې. دغه څه چې کوم دي انبیاء کرام دي د الله په دربار کې مقبول شوي دي، دا عام انسانانو غونته کې انسانان نه دي. په ټول عمر کې مونږ خپل برد دی مناوو لګیا دی، سالګری مناوو د چام شرکونه ویلو، خو که د هغه محمد رسول الله چې د مخه دنیا پیدا ده د هغې سالګره مونږ منو کو، د هغې په ذات خوشحالي منو کو، نو بیا د هغه شرک شي. دا خو عجیبه انصاف دی، دا خو عجیبه. یاره د خدای په ذات یقین وکئ. د میلاد یو څو برکات درته اوس ښایم. هغه تېره ورځ زمونږ استاذ بیان کولو، شیخ صاحب وایي ما په یو ځای کې میلاد وکړو، په یو ځای کې میلاد منو شو، وزیر راغوښتی میلاد کې ما بیان وکړو. وایي چې کله د هغه میلاد نه زه تلمه، هغه میلاد وی ډېر غټ میلاد شوی په غټه سطح باندې، هغه خلکو ډېر غټ پخلی کړی، نو د پخلي دپاره هغې چې کوم دی دیګیان راوستو، بهر په بهرنو کسانو باندې هغې پخلی وکړو. وایي هغه د کور سره نه ورته ویل چې تاسو بهر میلاد کوئ او بخلی ټول بهر کوئ، نو په دې کې خو باړو مونږ ته ثواب ملو نه شي. دا ترکاریانو دا غوښه به مونږ پخوو، سړو ورته ویل چې نه نه دا به بهر پخو په دیګیانو. وایي هغې ورته ویل چې د خدای په ذات قسم کې نه بهر پخه کړي، که تاسو دا بهر پخوئ نو سړي خو به ټول میلاد مصطفی منو کوي، تاسو پکې ناستم یې، هغه لږ ثواب د پخلي دی، نو هغې نه مونږ محروموئ. نو ښځو ته نه وي کور کې غوښه ایساره کوو، کور کې غوښه په خپله پخه کوو، میلاد لا یې واستوله. په دغه غوښه پخولو کې وي کار ډېر درونو د یوې زنانه لاس وسوځېدو په پخلي کې، لاس وسوځېدو، میلاد منو شو، میلاد ختم. سبا شپې له یو عالم دی، بزرګ دی، لوی شخصیت دی، هغه خوب ګوري، په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتلو. نبی علیه السلام همدغسې ته روان دی چې په دا کم کور کې په دې کم جومات کې میلاد منو شوی دغه ته روان دی. دا صاحب وایي ما ترې نه پوښتنه وکړه چې قربان چېرته ځئ؟ وایي نبی علیه السلام راته فرمایي چې بیګا دلته په دې کلي کې زما میلاد منو شوی، په هغې کې یو زنانه خپل لاس زما په محبت کې سوځولی دی، ورځم چې د هغه زنانه پوښتنه وکړم، د هغې تپوس له روان یم، زما په میلاد کې د زنانه بیګا لاس سوځېدلی، د هغې تپوس ته ور روان یم. نبی علیه السلام په خپل میلاد دومره خوشحالیږي، د خپلو امتیانو تپوس ته هم بیا راځي. رب ذوالجلال د دې پروګرامونو نه خبروي یم، غرض مې صرف دا دی د چا په خولو په وینا کې مه راځئ، په خپلو کورونو کې هم دا میلاد مصطفی منو کوئ، په خپلو لاسو باندې خدمت وکئ. که په خپل کور او حجره او جومات کې نشئ مناولی، نو چې کوم ځای کې میلاد مناویږي بھرپور شرکت پکې وکئ، خدمت پکې وکئ، په یو نوعه پکې صدقه او خیرات وکئ، خو دې کې خامخا څه حصه واخلئ او د دې نه ځان بهرمن کئ. قسم بالله د دې میلاد شریف ډېر برکات دي چې په کوم ځای کې منو شي، هغه ځای کې تر یو کاله پورې د رحمت فرشتي وي، تر یو کاله پورې په هغه ځای رحمت راورېږي، تر یو کاله پورې هلته الله بیا امن او امان قایموي. یاد ساتئ. نو میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه مناول دا د انسان د دې خبرې دلیل دی چې د دې انسان په زړه کې د نبی علیه السلام محبت نشته دی، او چا چې میلاد منو کړی دی نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د نبی علیه السلام پر راتلو باندې خوشحاله دی، د هغې سره یو مینه ده، یو عقیدت مندي ده. یاره زمونږ ډېر خسته پیغمبر علیه السلام،
دا غي دا لګ محبت هغه سره لګ مینا د ډیر لوی خیر باعث ګرځيږي. کله چې غزوه خیبر پیښ شو نبی علی السلام د خیبر قلا باندې چې کله حمله وکړه د کفارو سره جنگ شو په غزوه خیبر کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر صحابه کرام تلو په لار باندې روان دي د خیبر د قلا سره نږدې یو ځکه یو شپون کې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخه تراغه چې نبی علی السلام ته وکتل دا شپون کې زمونږ استاد پیغمبر علی السلام باندې مین شو او زړه پیو بیللو سر او مال پیو بیللو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي نو د الله محبوب ته وی د الله محبوب د الله مبارک مروګت کا چې تاسو په لاس باندې ایمان وروړم او مسلمان شم تعالی خو الله ډیر لوی شان او ډیر لوی حسن در کړی دی. اوس دغه اسود راعی نامه ده یو تک تور غلام دی د يهودي چې کوم دی چې لګانی سره ګډي چې له ول سره دی ورته وی د الله محبوب لاس روګت کا چې تاسو په لاسو مبارکو باندې ایمان وروړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فورن لاس وروګت کو او د شپون کې په نبی علی السلام ایمان وروړو. د دې د ایمان دروړو نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ولاړ دی او د نبی علی السلام ته فرمایي اے د الله محبوب زما سره چې دا کمی ګړي یا چیلې دي دا خو زمانه دي دا یو يهودي دی دا دغه چیلې دي زه دغه شپون کې يم دا ول سره وم اوس دې ګړي چیلو سره سوکم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا خپل مالک ته حواله کا. دی ورته وایي زما زړه نه کېږي چې تاسو نه جدا شم زه یو لحظې له لږ ساعت لم تاسو نه جدا کېدی شمه نه د الله محبوب دی چیلو سره وسکم. نبی علیہ السلام مبارک ورته طریقه خای وی لږه خوره شګه راواله لږ کاڼي راواله او په دې چیلو باندې ور اوشینده د خدای په قدرت زما معجزه بدای چې دا تمامي چیلې به تعالی توشي د خپل مالک د کور په طرف باندې بروان شي او ټول به د خپل مالک يهودي کړه لاړ شي د دې د تاوان نه او د ذمہواری نه به تخلاص شي ټول به ډایرک خپل مالک راځي خو ته د چیلو په سر باندې لګ شګو کاڼي وشیندا. نبی علی السلام مبارک ورته ویل هغه شپون کې کاڼي شګ راغونډه کا او په دې چیلو باندې ور وشیندله او چې کله په ورغزار کړله دا تمام چیلې حدیث مبارک کې راځي البدايه والنهايه کې علامه ابن کثیر سے لیکي وې دا تمام چیلې د شپون کې نه توشولي په طرف د خپل مالک د کور د يهودي باندې او دا ټول چیلې خپل مالک يهودي کړ لاړې وغه کړو رسیدل. سبحان الله. دا غلا اسود راعی ډیر زیات خوشاله دی چې زه شکر دې چیلې خو چې کوم د خپل مالک کړو رسیدلې او ماتم د خپل جنان غیږ او د جنان خوا مې لو شولا. نو د نبی علی السلام سره د ډیر لږ وخت تیر دی لا د یو منځ وخت هم پوره شوی نه دی یا په اسلام کې د صحابي لا یو منځ هم نه دی کړی صرف د نبی علی السلام محبت ور سره دی. لږ ساعت تیر شو په دغه جهاد کې دا صحابي مبارک په یو غټ کاڼي په سر باندې ولګېدو او را پریوتل او انا لله و انا الیه راجعون وفات شلو. نبی علی السلام ډیر خفه شو خپل صدر مبارک را واغستو په اسلام کې یو منظم نه دی کړی سیوا د دینه بل یو ودی کیم نه وکړي ایمان په نبی علی السلام وروړو او د نبی علی السلام محبت په زړه کې چولې دی. لږ ساعت تیر شو نبی علی السلام خپل صدر مبارک را واغستو او په خپل صدر مبارک کې دی صحابي مبارک له کفن ورک او چې کله دې دفن کوي نو نبی علی السلام د ډیر په مینه ګوري. نبی علی السلام په مخ مبارک باندې ډیر د غم آثار دي خفره او دې صحابي ته ګوري یکدم نبی علی السلام او خندل په دې کتو کې نبی علی السلام ته ګوري او خاندي او بیا مبارک دله فورن مخ واړو لسترګي بل طرف ته واړولې. یو صحابي راغی تپوس کوي الله محبوب تر اوسه پورې تاسو اسود راعی ته قتل د تم ډیر په مینه قتل او په مخ باندې دغه آثارو اوس دی خندل خوشاله ډیر شي خو مخ دی واړولو دا مخ ولې واړولو. نبی علی السلام ورته فرمای وې د په ایمان وروړې دي دته چې کله مونږ د قبر کې دالې کې خودلو د فرشتي د جنت هورانه ورته راغی د غټو سترګو هورانه هغه هورانه چې الله د پاره بیان په جنت کې مقرر کړی هغه راغی د خپل خاوند سره ملو شو مینه کوي د خوشاله اظهار کوي ما چې کړه د خزه او خاوند ولیدل په مینه باندې ما ته حیا راغو ما د دینه مختو کو ما ورته مسکو کوم خندل. سبحان الله. ما ورته خندل غرض می داده چې د نبی علی السلام سره لږ محبت کو لا منځونه نه دي کړی لا په اسلام کې ډیر اعمال نه دي کړی لږ ساعت تیرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې رب ذوالجلال داسې مقام ورکړي چې وفات کیږي نو د نبی علی السلام په صدر کې کفن ورته ورغسته کیږي او چې کله وفات کیږي لا دفن شوی نه د جنت هوران راځي نبی علی السلام هورانم ګوري دا صحابیم ګوري دا غي دغه محبت اظهارم ګوري مبارک خان دي خوشاليږي او د خپل صحابینو د حیا د وجنسترګي اړای
مخ مبارک ته ناړی د هغه مقام دی چې مقام د عشق دی د نبی علیه السلام سره د محبت لږ اظهار وکړو الله ولا څومره لوی مقام ورک الله دې مونږ او تاسو ته د محبت دغه مقام را نصیب کړي دا مونږ چې راغونډیږو او په کور باندې یا جمعات کې یو جره کې دا مونږ چې میلاد مناونو په دې کې مونږ سو وایو د چا صفت کوو د چا د پیدائش په خوشاله راغونیو لکه سوچ پکار دې زما محترمینو په دغه وخت مونږ د نبی علی السلام د ذات په خوشاله باندې راغونیو کړیو راغون مونږ په دې محفل کې د چا صفت کوو د چا خبرې کوو د رب ذوالجلال دغه نازولی پیغمبر علی السلام بیان کوو کنه کوو دغه تویل شي محبت رسول دغه تویل شي عشق رسول د چا په سینو کې چې د نبی علی السلام محبت وي نو کالو سر کده نه دی اوسګار پر ربیع الاول کې صرف د نبی علی السلام یو میلاد خو مناوي کنه بابا یو میلاد خو مناوي د خپل عشق او د محبت ثبوت خو ورکي کنه دغه میلاد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې زمونږ د دین او د مذهب لوی امامانو منو کړي دي دا چې کوم دی نبی علی السلام مبارک مخفل هم هر هفته کې د پیر مبارک پورس باندې با نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزنی ولا د هر پیر پورس چا تاسو کو دا روزه ولې نسی نبی علی السلام ورته فرمای په دې ورځ ز پیدا شوم روزه ځکه نسم کنه زما د پیدایش ورځ ده کنه نو هغه مبارک خپلم د خپل پیدایش ورځ مناوي ګورئ که د پیدایش د ورځې اهمیت نه وي تاسو قران راوالئ 14مه سپاره کو لوکئ سورۃ مریم کو لوکئ د سورۃ مریم د اول رکوع اخري آیات د 15 نمبر آیات راوالوي رب ذوالجلال فرمای وسلام علیه یوم ولد زما د سلام وی په د یحیی علی السلام یوم په هغه ورځ باندې ولد چې په کوم ورځ باندې یحیی علی السلام پیدا شوی دی سبحان الله اوس ګورئ دلته دوه خبرې دي یوم او ولدا یوم ویل شي ورستا او ولدا ویل شي پیدایش تا الله فرمای زما د یحیی علی السلام د پیدایش په ورځ باندې سلام وی که د پیدایش ورځ مناول د پیدایش د ورځې خبرې کول د پیدایش ذکر کول دا ګناوي لا بدعت وي لا کار خیر نه وي لا دی اهمیت نه لرلې رب ذوالجلال د یحیی علی السلام د پیدایش په ورځ باندې ول سلام وای الله فرمای زما دې داغه د پیدایش په ورځ هم سلام وي لکه سوچ پکار دی هم پیدایش یادای هم ورځ یادای مونږ چې د نبی علی السلام د پیدایش ورځ یادو ځکه یادو چې رب ذوالجلال په خپلم د انبیو د پیدایش په ورځ باندې سلام ویلې دي سبحان الله زموږ دانا مونږ چې د انبیای کرامو د پیدایش ورځ مناوو او داغي په پیدایش خوشحالي کو ورې کو دغه سورۃ مریم دغه 14مه سپاره په دې کې 33 نمبر آیات 33 نمبر آیات راوړوي رب ذوالجلال فرمای د عیسی علی السلام حکایت کوي عیسی علی السلام فرمای والسلام علی یوم ولدت سلام دی په ما باندې په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې زه پیدا شوم عیسی علی السلام د خپل پیدایش ورځ ذکرم کوي د خپل پیدایش ذکرم کوي او د خپل پیدایش په ورځ باندې په خپل ځان باندې سلام هم وایي نو پته ولګي چې انبیاء کرامو د خپل پیدایش ذکر په خپل کړل دي او په ورځ باندې سلام په خپل ویل دي دا بدعت او شرک نه دي دا سنت انبیاء او سنت رسول له سبحان الله یاد ساتي نو سوچ پکار دي یحیی علی السلام د خپل پیدایش ورځم یادای دا عیسی علی السلام او سلام هم پیوي او دغه رنګ الله تبارک وتعالى د یحیی علی السلام د پیدایش ورځم یادای او پاغي سلام هم وای او دغه پیدایش هم یادای لوک سوچ پکار دے محترمینو رب ذوالجلال د یحیی علی السلام د پیدایش پر سلام وای د نبی علی السلام د پیدایش پر سلام بل پکار دي که پکار نه دي الله تعالی د هغه د پیدایش ورځ یادې د نبی علی السلام د پیدایش ورځ یادول او مناول پکار دي که پکار نه دي په طریق اولا سره پکار دي ځکه یحیی علی السلام خو زما د محمد رسول الله مقام ته نرسیږي نبی علیہ السلام په خپل فرمایي انا سید ولد آدم زه تمام آدم علیہ السلام د اولاد سردارم ولا فخر په دې فخر نکوم د قیامت اورس باندې با آدم علیہ السلام تر اخیری بچیو نصیب پورې ولاړی په قیامت کې تر قیامت پورې دا څومره انسانیت دی دا ټول به ولاړی نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت اورس د دې ټول سردار به زیم او په دې باندې فخر او کبر نکوم سبحان الله دې بدادا مبارک فرمایي انا قائد المرسلین ولا فخر اے دا ووري زبر د تمام انبیاء قائدیم د تمام رسولانو پېښوا بزیم سرپرست بزیم سر
سالار اعظم بزم د تمام انبیاء سردار بزم په قیامت کې په دې باندې فخر نکوما بیا مبارک بل حدیث کې فرمای زه اخیری پیغمبر يم زمانه بعد بل نبی راتلون کې نشتا خاتم الانبیاء زم قائد الانبیاء زم سید ولد آدم زم او نبی علی السلام مبارک چې کوم دی امام الانبیاء هم دی دا څلور خطابات نبی علی السلام ته دا څلور خصلتونه خصوصیات نبی علی السلام ته ملو دي په دې کې هیڅ یو پیغمبر علی السلام شریک نه دی چې د یحیی علی السلام د پیدایش په ورځ باندې سلام او د پیدایش ورځ او د پیدایش خبرې جایز دي قران وای نو د نبی علی السلام چې امام الانبیاء دی خاتم الانبیاء دی سید ولد آدم دی قائد الانبیاء دی داغه د پیدایش ورځ مناول به څنګه شرک او بدعت وګرځيږي لکه سوچ پکاره دی خبرو ته الله پاکم خوشاله کا هغه خلق چې د نبی علی السلام میلاد مناوي قسم بالله دا د ډیر لوی قسمت خاوندان دي دا د ډیر لوی نصیب خاوندان دي او چې دا کم خلک نه مناوي نو دا ډیر کم بخت خلک دي په قسمت کې ثواب نشته ثواب نبی علی السلام فرمایي من فرح بنا څوک چې په مونږ باندې خوشاله فرحنا به مونږ دا غنه خوشاله یو سبحان الله دا مونږ چې میلاد مناوو مونږ سو یو خدای ستانه راضي یو ستانه خوشاله یو په مونږ د احسان کړي د خپل حبیب علی السلام په امت کې دراوستي یو په دې میاشت کې د پیدا کړي دي نو مونږ دغه په ذات باندې خوشاله یو کنه یو خوشاله یو دغه خوشالي چې دا د تویل شي میلاد مصطفی نو مونږ دغه میلاد مناو دا شرک نه دی ښا دا د شرک جرړ وستون کې عمل دی د دې میلاد د برکت نه چې په دې کې د نبی علی السلام صفات صورت سیرت بیان شي دي خلکو د صبر لوی خیر رسیږي تر یو کال پورې الته امن او امان تر یو کال د رحمت فرشتي تر یو کال پورې الته د الله رحمتونه نازلېږي دا وړه خبره ده کډیره لوی ته ډیره لوی خبره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد زموږ د دین ائمه او اسلاف بیان کړي لکه پتیر درس کې ما پاغي باندې خبرې کړې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات ډیر زیات که هغه طرف ته زم خبر وګديږي ما ته ملمانم ناس تیرنګونه را پس شروع دي او چرته روانم یم بیا ماسپخین نه بعدم یو دعوت تیال ته زما او سهارم د پروګرام میلاد مې کو راغم بیګام چې کوم د پروګرام کړو بیګالم پروګرام نه نستړم ډیر زیات یو بیانات هم کړی دي دا دومره ناشته دا محبت اظهار دی الله په خپل جناب کې قبول او منظور کی زه همیشه د پاره داوم چې خدای تعالی خو د انسان ظاهر او باطن پټ نه دی الہ ته خو زمون پړونو په نتونو باندې عالم ذات دی پروردگار عالم ته خو ویني ګوري چې موږ ستاسو نبی علی السلام په ذات باندې خوشاله کې راغونیو نو خدای تم زمون نه خوشاله شي خپل حبیب علی السلام موږ ناراضي او خوشاله او ګرځولې کی ځکه موږ داغه په ذات خوشاله یو داغه په خوشاله کې راغونیو الہ العالمین ته زمون ناراضي او ګرځيږي وما علی الا البلاغ المبین